که تاسو شناختی کارت جوړوئ نو شناختی کارت چې دی دا به تاسو له مکمل فری چې دی دا به جوړیږي. نو په دې ویډیو تاسو له په واقعده چې دی دا هم لازم دي چې سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا جوړه نشي چې دا فری شناختی کارت به کمو کسانو له جوړیږي او دا فری شناختی کارت چې دی دا کم یو دی او د دې فایده چې دا څه ده او نقصان چې دی دا یې څه دی. نو حکومت د طرفه چې دا اوس وینا شوې ده چې تاسو له شناختی کارت چې دی هغه به مکمل فری جوړیږي. فری به جوړیږي دوه قسمه شناختی کارت جوړیږي، یو سمارټ کارت دی یو کمپیوټرئز کارت دی. زموږ سره چې کم کمپیوټرئز کارت دی د دې نه مخکې چې دی او په ګوتو لیکل کېدلو په که دغه کې چې دی په رجسټرو کې به د هغې ریکارډ کړو. بیا کمپیوټرایز شو اوس چې دی سمارټ کارت دی چې په هغې کې چپ لګېدلی لکه سیم چې دی هغه پکې لګېدلی او بل چې دی دا ساده نو کمپیوټرایز کارت خو په هغې کې هم بدلي راوستې ده، کیو آر کوډ پکې یو ځای کړی دغه شانې نورو بدلي چې ده هغه پکې هم یو ځای شوي ده. نو که اوس تاسو شناختی کارت جوړوئ او خپلو ماشومانو له جوړوئ لکه پارمبي او هغه له اتلس کالجي او هغه له تاسو شناختی کارت جوړوئ نو تاسو له مکمل فری شناختی کارت چې دی دا جوړولی شئ. خو فری شناختی کارت کې به دغه نقصان چې تاسو به هغه ډیجیټل شناختی کارت چې دی دا به تاسو نشئ اړولی. په ډیجیټل شناختی کارت باندې چې دا موږ ویډیو کړې ده چې تاسو خپل شناختی کارت چې دی هغه ډیجیټل ته ور اړولی شئ. لکه ستاسو دا موبایل چې دی دا به ستاسو شناختی کارت وي. لکه تاسو چې اوس شناختی کارت د سرنۍ موبایل وخه ستا موبایل چې دی هغه به ستا د شناختی کارت په ځای باندې چې دی دا به کار کوي. نو دغه سهولت چې دی هغه به بیا په دغه کمپیوټرایز کارت کې چې دی په دې کې بنئ. که تاسو کم فری جوړوئ که تاسو سمارټ کارت جوړ کړئ نو خپل سمارټ کارت چې دی هغه تاسو ډیجیټل ته ور اړولی شئ او ډیجیټل آی ډي کارت چې دی جوړولی شئ. که طریقه نه درځي نو په هغې باندې زموږ ویډیو شته په یوټیوب او په فیسبوک پیج کې په دواړو باندې شته، هغه تاسو کتلی شئ. خو کم کسان چې ځان له شناختی کارت جوړوي خپلو ماشومانو له جوړوئ او 18 کاله عمر یې پوره شوی نو هغو له به تاسو ډیجیټل وکړئ چې دفتر ته یې بیایئ نو تاسو والا کمپیوټرایز کارت که جوړوئ نو دا به تاسو له مکمل فری چې دی په اولنۍ پیره جوړئ. چې کم کسان په اولنۍ پیره ځانه شناختی کارت جوړوي نو د حکومت د طرفه به هغو ته دغه شناختی کارت چې دی دا به فری میلاویږي. نو تاسو هم پکار دی چې دا فری شناختی کارت چې دی دا جوړ کړئ ځکه ډیجیټل کارت چې دی هغه هر یو کس نه استعمالوي. که ستاسو سره د پیسو کموتي نو په دغه ټایم کې تاسو جوړولی شئ ځکه د دې بل چې دی 950 روپۍ فیس دی تاسو به 950 روپۍ جمع کوئ او دا چې دی دا به ستاسو ماشوم له مکمل فری چې دی دا به جوړیږي. نو که جوړوئ نو کمپیوټرایز کارت جوړ کړئ او هغه به د حکومت د طرفه مکمل فری چې دی دا به جوړیږي. خو د هغې به دغه خالي چې ډیجیټل ته به نه وراوړو او ډیجیټل چې دی هغه زیاتر کسان چې دی نه استعمالوي، کمتر کسان به استعمالوي او زیاتر سرکاري محکمو کې چې کم کسان ناست دي هغو ته هم د ډیجیټل پته نشته لکه ناستې په عهده باندې خو د ډیجیټل ورته پته نه وي. نو تاسو هم پکار دي چې خپل ماشومانو له دغه فری شناختی کارت چې دی دا جوړ کړئ او په دې بل باندې 950 روپۍ چې دی دا ضایع نه کوئ.